کله جیل مخې ته د صورت یاسین دغه ختم او دغه اسلامي ټچ دغه عمل ته څنګه ګورئ؟ یاره علم خان به دا خو چې کوم دی نو لکه دوی یو خپل د ځانه په اسلام کې چې کوم دی یو خبرې روښکي دي لکه دا زمونږ د اسلام په دار چې زنانه په یو کور کې تلاوت کوي نو دا تلاوت اواز چې کوم دی نو بل کور ته ونه رسیږي لکه دونه پورې چې کوم دی ممانعت راغلی دی که نه او دوی چې کوم دی نو لکه دا ډیاله جیل مخې ته کښېني دا ختم چې کوم دی نو په کور کې هم کېدی شو چې زنانه یې راغونډې کړې وې هر څوک چې راتله دا ختم یې کړې وې خو په دې باندې نه کېږي دا پښتانه به تر کومې پورې دوی دوکه کوي نوره دا زمونږ عوام چې کوم دي نو لکه دوی په مختلفو څیزونو باندې دوی دوکه کړو یو پرسنالټي کلټ کې چې کوم دی نو دوی انښتي دي او یو شخصیت پسندۍ کې چې کوم دی نو دا خلک راغلي دي که نه او که تاسو د دوی 13-14 سال کارکردګۍ ته وګورئ نو هېڅ کارکردګي زمونږ په صوبه کې نشته که زمونږ وګورئ نو دوی کله لاهور ته لاړ شي په لاهور کې وي جلسه ده او په لاهور کې چې کوم دی دوره ده اوس کراچۍ ته وځي په کراچۍ کې دوره ده په دې باندې کروڑونه روپۍ ولګي د دغه کروڑونو روپو لګولو په دغه باندې هېڅ فایده نشته دا دلته په دې عوامو ولګوي په دې هسپتالونو دې ولګوي په دې سیستمو باندې دې ولګوي د عوامو له دې ریلیف ورکړي دا په دغه باندې کېږي دا په دې باندې نه کېږي چې زه صورت یاسین ختم کوم دا کوم اسلامي ټچ ورکول که نه په دې پوه نه شو چې دا 10,000 کسان به وي روباسم او یو لیډرشپ ولا رانه نو 200 کسان هم دوی راونښکلو دوی چې کوم دی نو دوی موږ به را روان په 8 فروری باندې اون پاکستان بلاک کوو که نه نو دوی به په کوم ځای کې پاکستان بلاک کوي دوی سره څوک دي په کې پي کې ورسره دلته چې کوم دی نو دغه ګینې چونې خلک یو څو پاتې دي او هغوی چې کوم دی نو د خپلې یرې او د خپل دغه یو عزت د وجې چې کوم دی نو اوس راوځي چې یاره موږ په دې پارټۍ کې دونه ټایم تېر کړه ګینې دغه خپلې پارټۍ والا لګیا دي او د خپل لیډرشپ خلاف چې کوم دی نو خبرې کوي چې دوی هېڅ هم ونه کړه نه موږ له څه وکړو نه د پښتنو له څه وکړو نه د صوبې له څه وکړو نو د ډي جي آی ایس پي آر خو چې کوم دی نو کلیر کټ دا خبره کړې ده چې یاره دوی په ادارو پسې په ملک پسې زمونږ په دې سټیټ پسې چې کومې خبرې کوي کومه رویت دوی اختیار کړې ده کومه لهجه چې کومې دوی استعمالوي نو دا خو ټوټلي ان اکسپټیبل لګه نه داسې نه ده پکار ځکه چې موږ په انټرنیشنل میډیا باندې غونډې دنیا ته چې کوم دی د دې د وجې شرمېږو نو ادارو له پکار دي او زمونږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی یا کوم نورې ادارې دي داسې د هغوی له پکار دي چې د دې باقاعده تپوس وکړي چې دا قسمه اوازونه به حیثیت یو شهري زه دا خبره کومه چې دا قسمه خبرې اترې او دا قسمه اوازونه دې بند کړي چې دې سره زمونږ ډېره لویه بدنامي کېږي زمونږ د ملک بدنامي کېږي او په موږ باندې چې کوم دی دښمنان خوشحالېږي په دې باندې